هغه وتوی چې مولانا سیبا زب څلور سوالات کوما کله هغه سوالاتو جواب دې مال راکو نو زب تاسو سره نکاح وکما او کله هغه سوالاتو جواب دې مال رانکو نو بیا بخ پکېږي نو صحیح ده. حسن بصری سوالات شروع کړو. یو سوال می داره اے حسن بصری دا راته ووایا چې زه جنتي یم او که دوزخي یم. زه جنتي یم هغوی دا خو زه نشم ویلی د دې پته چاته نشته. دویم سوال دا دی اے حسن بصری چې مال به الله جل شانه عمل نامه په خلاص کې راکې او که په ګز لاس کې وي د دې پته خو هم نشته دا نشم ویلی چې کوم لاس کې بدل کړئ. دریم سوال دا دی اے حسن بصری چې کله اعمال تللی کېږي نو زما د نیکو اعمالو چاپړې بدرون وي او که د بدو اعمالو چاپړې بدرون وي غیدا خو ماته هم پته نشته. څلورم سوال مې دا دی حسن بصری کله چې خلک په پل صراط باندې جنت ته ځي نو آیا زه به پل صراط پار کړم جنت ته به لاړ شم او که نه جهنم ته به وغورځېږم. وی د دې پته خو ماته نشته. وی چې تا ته د دې سوالاتو جوابات نه دي معلوم بې زمانه قلار شه شاید د دې اعمالو له او دغه زندګۍ له آخرت او قبر له تیارې کومه. داسې زنانه زمونږ زنانه خو به چې خاوند راځي ورسري پلانکې خپلې جوړه اخیستې وه که ما راته راوړم وی نه وی جوړه بس جوړه به شپېته جوړې به یو جوړې واغوسته او بیا په دې کې واده له نظم دا خو ما اغوستې نه وی یو پیره خلک وي چې هغه په زړه چاره دا راغلي وو جامې دې رسم او رواجونو دا خلک تباه او برباد کړ. نو دې به عبادت کو بیا چې کله وفات کېده نو خپلې خادمې ته یې وفرمایل چې زه کله وفات کېدم نو ماله به م کفن زما د دې جامو نه راکئ او به مې سپارئ. هغې ولم کفن په هغه جامو کې ورکړه ویې سپارله. خوب کې ګوري دغه زنانه یې ولیده دې خادم یې ولیده چې دا یو ښکلې شنه د جنت یو جوړه یې اغوستې ده ډېره په مزو کې ده. سوال دې دې نه تپوس وکړو چې تا سره الله څه معامله وکړله او یا الله ما سره ډېر ښه معامله وکړه. د قبر سوال جواب مې په هغې کې پاس شومه. وی هغه جوړه من چې پکې تا له کفن درکړی و هغو به تا په بدن باندې نشته تا خو یو بهترین ښکلې کپړه اغوستې ده. وی الله جل شانه زما نه هغه کپړې لرې کړې مالې د جنت لباس راوړوې دا کپړې چې تا پکې مونځ کړی دی په ورځ د قیامت به د نیکو اعمالو په تله کې د نیکو سره تړلی کېږي. هغې به موږ تلو دا یوس داسې نیکې زنانې الله جل شانه ورچاله الله الله داسې په دین مین داسې په ایمان ټینګ دي. د فرعون یوه وینځه ده هغه پټه مسلمانه شوې ده ایمان یې راوړی دی. فرعون ته پته ولګېده چې دې ایمان راوړی دی دا یې راوغوښتله یا خو خپل دین پرېږده د موسی علیه السلام رب باندې تا ایمان راوړی هغې نه قلاره شه ما
ومنا غیدا خود شکی دی تیل راوڑا وڑی راوڑا اغی گرم کرو ددی وینزی دو زامنو یو صرف پلغستے و بلدتی ماشمو وکا ایمان دیرا پما دی ایمان را نوڑو یعنی زدی رب انمن لما نو دا زامن دی زدی کڑھی دا چوما او کزدی رب امن لم نستا زامن دی تا تا مبارک شی اغیوت اوپر میل دا خو زما دو زامن دی واللہ کا زما دیر الواد اغبم ما قربان کریو لیکن زد خپلی خبرینا نرستو کی گما بیرون ولگی دا مشر ماشمی وڑوتا دغا کڑھی دا ورواچو اغا سٹکوری شو پکوڑتی نجوڑ شوا بیری دا پل ماشم ورواچو دا غنم دا شانی پکوڑ جوڑ شوا دتی ماشم دے بیای دا زنانا دی کڑھی دا ورواچولا نو اڈو کیو وقت نجدا شول دا اڈو کی دیو رواغستو پیوزے کی دپن کرو کلچ امام الانبیاء میراج تب براق بانی سور دے روان دے اغا مقام بانی تیروتو جبریل السلام نتپوس کی چی اے جبریلا ننخو ما بانی دا جنت خوشبو لگی را چی دا خوشبو دا کمزی نرالا جبریل امیر وتوی چی اے دا اللہ حبیبا کمزی کی چی دا فرعون وینزت پنشوی وادا خوشبو دا آغزی نرا روانا دا اغی قربانی ورکڑی وا تاسو زانا کوئی چی دسی قربانی ورکی نن که سڑے دری رسول ازی چلی لزی تلور میاشت رازی نو بس دا بسات راکی دی چی تا بزیو سب سکو ما وانا زنانا خو اغدا کیا خاون زل دین پکار کی امداد کری کہ زندر دین کار کوا خیر وارا بچکم داغیو دا کور او دا وڑو کی گرم کوا کلا چی دا فرعون بی بی آسی رضی اللہ تعالی عنہ خبر شوا چکورا دا دیوین دی سمر مضبوط یقین و ایمان دے اسی خسرو پلواڑا نقربانے اغیم کلمہ ویلا مسلمان شوا فرعون ظالم تا چکل پتو لگی را چی زما بی بی قوم مسلمان شوا لوی ماتم بی جوڑ شو لوی ماتم دمکیانی ورکڑی کوٹکی بندکڑا ڈوڑے پی بندکڑا لوگی تیرکڑا پدی بانی آغا نشوات پل دن نرست نشوا پکوڑو بانی اوہلا لیکن پل دن نرست نشوا آخر دا چی آغا ظالم دی آسی رضی اللہ تعالی عنو پخپو پلا سنبانی میخون ٹکوال تو اسی سخت سزای والا ورکڑا دا ٹیم کی دی دعا اکڑلا چی اے ربا مال خپل خواگی خپل نزدی مال کول جوڑ کا ما ددی فرعون ددی ظالم تدن مخلاص کی امدا دعائی اکڑلا روح دینا اسرائیل علیہ السلام واغست روح پروازو کا نبی علیہ السلام بی بی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ چکلو بات کی دا نبی علیہ السلام تروی چے خدیجہ کلچت جنت تلانشی نو پخپلی پنمانی زما سلام ویا اید اللہ حبیبا پا دنیا کی خزو دلتا کی غستزو یواز رستا خزو مازستا بی بیو ما زما بن خونشتا اوچی آلتا زما بن سوکدا نبی علیہ السلام و تو اوپر محل دا فرعون رخزا اسیر رضی اللہ تعالی عنہ داغی نگاہ پا جنت کی اللہ زما
سره کړی سبحان الله دای کی کما سره شي استابن بورشی کونه الله الله یو صحابی دے دا غنم دے جلیبی با یو روایت کی راضی چی دا غنم ساعت دے رنگ تور دے دا سی تور دے چی سو کی رشتی ورکولو تا تیار ندی یو رض را دے نبی علیہ السلام وطوئی چی جلیبی وعدہ دی کڑے دے اوکنا یا وعدو بسنگ چلی اوید اللہ حبیبا وعدہ تمی دیر تمنا دا لیکن زمارنت چی خلق گوری نمالا وعدرا کول لسوک تیار ندی رنگ نڈیر زیاد تور نبی علیہ السلام پہ دیو صحابی دے نو مسلمو دا سقیب قبیلیو دا صحابی لارشاو دا غلور دا او دا پیغام ورکا جزا نبی علیہ السلام را لے کرے وا دیکھتا وہ پنڈا پنڈا روان دے دروازے تک کولا سوکی بس دا نبی علیہ السلام پیغام میرا وڑے دے استالور دا اور نبی علیہ السلام وی چی بس سیرہ لے گلے بچے تو دے پوری رور لکا ماسر ہوکا اچی کلا دا رنگ تو قتل چی دا خود رنگ دیر تور دے پلور دے چو قتل نواغ دیر حسین جمیل زنانوا دمر حسین و جمیل و چاغب پدیبانی پخر کو بنا نانا زمالور چی دا اغسطا قابل ندا دیر حسین و جمیل دا تصویر دیتا منگ نویتے ہیں دے وپس شو دغا زنانا دغا لورد دی صحابی دیرا اوکیارا جنیوا دیوت اوپر میل چے ابا جانا گورا دا چی چارا لے گلے او تا باغت کتلیو تاغت قول وینا تبتی کتلیو تبتی نکتو ورشادت آوازو کا سپدی بان راضی امبادے قبول کرے رے زکجن امام الانبیاء را لے گلے رے آغا صحابی دا زنانا دا جنے بسروتا چی وپس راشا زمات خوغی تمی قبولی لیکن آصابی بشابانی نگوری وسیدت امام الانبیاء تیزان ورسو دی جنے پلانت ہوئی چے پلارا حسنا چی زمانگا استاسو خلافو سا آیات نازل شی سا عذاب رانشی زکتا سودا اللہ رسول رتا تکلیف و افغان رسو زچیزود امام الانبیاء مجلس دا دا غنب مابیو غارو چیز منگ دا غلطی شو دا منگ ماب کا منگ رشتی ورکولو تا تیاریو لارا امام الانبیاء لا امام الانبیاء تے قل عذر پیش کو نکاو ترلا نبی علیہ السلام دا زنانا دا جنی دی صحابی دا پنکاو ورکلا او بیا امات المؤمنین یو پورتا ولی گلا جدا جنی تاسو سنبال گئے جلی بیب تیوی چتا دی جنے سر ملاوی گی نمک کی دی جنے لتو براوڑا اسم ملاوی گا اغلاڑو بازار کی گرزیدہ جنے تمرا حسینہ و جمیل جنے دا چپ بازار کی چشے خوگی نو چشے واللہ عالمہ ہر شے پر نظر کی کمزور ہے رضی کمزور ہے رضی پتی چکر کی لگیا دے چیز والما پتی کی
وو وزدغه فکر ختم شد جلیبی به و د جهاد دپاره سامان تیاری او سامان اخلي جنۍ په ځای پاتې شو اسې واغسته تورې واغسته ډالې واغسته او میداني جهاد ته روان دی داسې په بادرۍ باندې وجنګېدو چې دنیا ته مثال پرېښودو یو پیروته دغه جنګ کې امام الانبیا اواز وکړو لیکن دې دومره په جذبه کې جنګېدو چې د امام الانبیا اواز یې وانه اورېده ان تر دې چې جنګېده شهید شو امام الانبیا ته چې کله پته ولګېده چې جلیبیب شهید شوی نو د هغه اس او توره او ډالۍ راواغسته وی زما صحابو دا لاړ هغه دې صحابي هغه بیبي له ورکړې او د دسقر ته ووایه چې الله جل شانه جلیبیب له په جنت کې ستا د لور نه ښکلې حوره ورکړله دا ستاسو هغه میراث و د هغه میراث پاتې شوی دی ستاسو حصه له روانې ځئ دې ته جذبه ایمان ویلی کېږي حنظله رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی حنظله دا اوله شپه د واده ده خوب یې ولیده چې امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد په میدان کې جنګېږي ولاړ دی کټې راودنګل ښځې د شا نه ونیو چې د الله بنده داسې کې خوب مې ولیده چې امام الانبیا میدان کې جنګېږي او ته په کټ کې پروت یې خوبونه کې ښځې ورته وایي چې د الله بنده پاتې شه حصار شه په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې وي پاتې شه حصار شه دی ورته وایي چې په یو زړه کې دوه محبتونه نه ځایېږي یا به تا سره محبت کول غواړم یا به امام الانبیا سره محبت کول غواړم کټه یې ودانګل روان شو ښځه ورته وایي چې د الله بنده ما خو په رڼا کې نه یې لیدلی که ته لاړ شې ورته شهید شي نو زه به تا څنګه پېژنم چې حنظله دا زما خاوند دی حنظله وایي لستوڼی ځرې که ورته وفرمیل چې د امام الانبیا د نشان لاندې د چا لستوڼی ځرې وي نو دا به ستا خاوند وي لستوڼی خپل ځرې کړ لاړه جنګېده احد میدان کې ډېر په بادرۍ باندې وجنګېده ان تر دې چې شهید شو ګورې صحابه کرام نبي علیه السلام وایي د احد شهیدانو لا غسل مه ورکوئ خو چې حنظله ته خلک ګوري نو حنظله داسې دی چې لکه چا چې ورته غسل ورکړی د هغه د بیبي نه یې تپوس وکړو چې دا څه وجه وه هغې وی حنظله چې د کله هغه کور نه وته نو غسل یې نه و کړی د دې وجې نه حنظله رضی الله تعالی عنه له ملایکو غسل ورکړی دی دې وجې نه هغه ته غسیل الملایکه ویلی کېږي ملایکو له غسل ورکړی الله الله ورونو دا واده کول سنت طریقه ده او حدیث ما شاول کې ویلی و بیان غونډو ما تاسو اوس ستړي شوي وو ما بله دې علاقې ته بیسو ملیان مې راوستې زموږ ټول کورونه پوښي که نه ملا ستبل ځي یو ملا یو کور والی بس نو څوک نه خو د دې حاجي صاحب له شاباشي ورکړو دې امیر صاحب له چې تاسو داسې بهترین کار ایجاد کړو داسې ښکلې طریقه وکړله چې انشاءالله زم چې دې دا
نو خلک عبرت واخلي څومره کسان راغلي دي بیان شو یو خبره تاسو واورېده ټول ثواب د چا دی د حاجي صاحب دی نو ما خو تاسو ته ویلي په اول کې چې واده له خلک اشرې کوي د ګناه خو نن سبا نن حاجي صاحب تاسو ته دا وښودله چې ما نن نیکۍ له څه شی کړی دی اشر کړی دی ما چې کوم آیات لوستلی و دا یو آیات دی دو آیاتونه ورسره علماء کرام په خطبه کې نور هم دا د نبي علیه السلام نه ثابت دي خو په دې دریو آیاتونو کې اتقوا الله اتقوا ربکم اتقوا الله دا راغلی دی چې د الله نه ویرېږئ د خپل رب نه ویرېږئ نو اول تقوا څه ته ویلی کېږي تقوا ویلی کېږي لنډ مثال تاسو درکومه د نیکۍ په کار کې حاضر د ګناه په کار کې غیر حاضر دې څه ویلی کېږي تقوا بیان دې حاضر دی قرآن درس کیږي دې حاضر دی مضمون کیږي دې حاضر دی گشت دې حاضر دی تعلیم کیږي دې حاضر دی د نیکۍ کار کیږي دې حاضر دی دې د تقوا وایي د ګناه کار کیږي دې غیر حاضر دی ګناه کار ته نه حاضرېږي دې ته تقوا ویلې کیږي الله الله قدرت کې تقوا څه مراد ده اتقوا ربکم مخکې ہوتا وعده نو کړی ته یو وي وستا وعده وکړو نو ته یو نه وس تا سره د نورو خلکو رشتې تل شوې د چا زوم شوې د چا اوښې شوې سکر دې پیدا شو خواږې دې پیدا شوله بچی بدگی تا سره ګورې درې حقوق چې دی دا تا سره شامل شو یو اتقوا الله یو ستا او د الله منځ کې تعلق دی دویم ستا او د پیغمبر علیه السلام منځ کې تعلق دی دویم ستا او د عامو خلکو منځ کې تعلق دی داسې نه چې واده دې وکړو او ښځه دې بیماره وه او سبا لرې چې په دې ړمې ښځه وایي چې تیاره ده او راځه چې کاکا بابا له لاړ شو یا پیر بابا له لاړ شو نو ګورې اتقوا الله د الله نه ګورې وویرېږه دا کار چېرته ونه کړې دویم دا ستا او د امام الانبیا یو بل سره تعلق و نسبت دی التقوا ما بینه وبین رسول الله خواږې به ته وایي خیر دی که ته عالم یې یا ته تبلیغي خو لیکن هغه په خپل ځای دی او موږ به په واده کې رسم او رواج کوو څه به کوو شمې به راوړو چې دا د شمې ورځ ده دا د شمې شپه ده او په دې کې به جنکۍ ګډېږي او دا د پیو ورځ ده پی به وړی کېږي ته به ورته چې دا خواږې ما د رواجونو او رسمونو کلمات نه ده ویلې ما کلمه د محمد رسول الله ویلې ده دغه رسمونو رواجونو ته دې نه یم تیار دې لنډاکي پرې څه تاسو پېژنئ مشر سړی دی تبلیغي الله دې په عمر کې برکت واچوي پېټی شیخ صاحب شاګرد دی د هغه د خولې خبره ده چې دا خلک دې رسم و رواجونو تباه او برباد کړو دا پکې چې ناوې واده کېږي نو د سکرو چې څومره کورنۍ ده ټول له به جوړې کېږي دا به د چاپلار سر ته ورسوي ګوتۍ او جوړې او پیزار او پلانکې او دا شی دې پکې نه کړی فریج پکې نه دی شوی او واشنګ ماشین پکې نه دی شوی دا پکې نه دی شوی وایي د سړي لور وتې ده ټول سامان یې ورله کړی دی فریج فریزر واشنګ ماشین اسریانې هر څه یې ورله کړي دي جنۍ دغه ودیږي چې په دې کې جنۍ مړه شوله پلار ورته وایي چې ای لورې د دنیا چې کوم سامان ما تاله کړی و
خو چې کم غرضي او مقصود چیز هغه ماته لنو کړی چې هغه کفن دی چې د کفن سره هم لګېږي که نه کفن سره چې دا ستا بچی دا ستا کفن دی نو علاقه د خولې خبره ده چې ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها وی د هغې یوه جوړه وه او په هغه جوړه کې د مدینې سل جنکۍ واده شوي وي څو جنکۍ یوه جنۍ به واده شوه یا به وادو نو لاړه به مورې زما واده دی یا زما د لور واده دی دا جوړه ماله راکړه هغې به له جوړه ورکړله باقي به خپل لور واده کړه دې به له جوړه واپس راوړله رسمونو رواجونه بند کو درېمه تقوا ما بینه و بین الناس ستا او د خلکو په منځ کې تعلق دی یو بل سره داسې نه ګورې چې سبا له مور ته نښتې مور وهي پلار ته نښتې چې پلار وهي الله خواښې دی خواښې ته به زمونږ یو استاد و هغه به ورته تاڼهدار صیب وي داسې نه چې تاڼهدار صیب سبا لرګې راغستې او د ناوې نه درز و درز به بله جوړ کړی دا به نه کوئ ګورې ښه دغه خواښې ته ویمه چې ای خواښې څنګه چې ستا بچي واده شوي دي د بل په کور کې ناست دی نو دا هم ستا یو بچی دی دې ته هم د خپل بچي په نظر باندې وګوره الله الله نو دا درې پېرې تقوا دا ټکي چې راغلې اتقوا الله اتقوا الله اتقوا ربکم د خپل رب نه ویرېږئ ګورې ښه وروڼو ما چې څه وویل څه واورېده زه یې حاجي صاحب له بیا مبارکي ورکوم زه له بیا شاباسي ورکومه چې دا عمل دی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي ما چې څه یو سوال د الله تعالی دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا